په سعودي عرب کې قرنطین ختم شو. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ ما ته ملګرو دنیا ویډیوګانې په دې باندې راسند کړې او دې کسانو چې قرنطین ختم شو. ما تاسو ته شل ځله ویل دي زما سادهګانو پښتنو ورونو زم ډېر زیات ساده یم و یاره ګوره کلم چې داسې خبرې نو افیشل سعودي وزارت صحت په ټویټر باندې ګورئ او دارنګي زما که تاسو ګورئ که نه ګورئ خو ستاسو مرضي ده خو بالکل دا خبره غلطه ده. چا هم چې دا خبره کړل ده او کم ځای نه چې دا شیر شوې ده نو غلطه خبره ده. دې کې هېڅ قسمه صداقت نشته په دې خبره کې. قرنطین هغسې بحال دی. څوک چې د پاکستان نه راځي او په پاکستان کې ویکسین کړی 15 ورځې ورته قرنطین دی. چا چې یو ویکسین کړی په سعودي عرب کې 3 ورځې قرنطین دی پې. چا چې دواړه ویکسین په سعودي عرب کې کړي قرنطین پې نشته. نو دا هسې افوا وه. قرنطین نه دی ختم شوی. الله رب العالمین دعا کوو چې خدای پاک دا پابندیانې زر تر زره ختمې کړي ځکه ډېر زیات نقصان په دې کې زمونږ مسافر ورونو ته دی. نو دې خبره کې هرگز صداقت نشته دی او دا پابندیانې فی الحال لا اوسه پورې بحال دي. چا هم چې دا خبر شیر کړی دی نو الله دې ورته هدایت وکړي او کوشش دې وکړي چې یاره آینده دپاره یې داسې دغه نه کوي ځکه چې په سعودي عرب کې ریل دغه خبر ورکول سټیک دی. لیکن که چا هم د باندې مطلب آی ډي ریپورټ کړی داسې دغه که نه درو خبر د کرونا اباوټ شیر کول دا جرم دی او په دې باندې سزاګانې دي. نو ډېر زیات خیال کوئ.